نو نن سبا ماحول کې معاشره کې د الله نه د حیا کول ډیر زیات کمې ده. مخلوق نه موږ تاسو حیا کوو او د الله نه حیا نه کوو. د الله نه حیا څه شی ده؟ د تنهایی د ګناهونو نه موږ تاسو ځان نه ساتو. بیا د ماشوم نه موږ تاسو حیا کوو. 5 کالو ماشوم چې معمولی پوهه راغلی نو دا غړ باندې بنده د بهایي کار نه کوي، هغه نه حیا کوي. عطا ابن ابي رباح رحمه الله پزړه کې الله رب العزت القاء وکړه، الهام چې عطا د خلکو ته وایا چې تاسو کله ګناه کوئ نو تغلق الباب وترخ الستر، دروازې بندې کړئ، پردې راښکته کړئ. هغه دروازې تاسو بندې کړئ چې د هغې نه مخلوق لیدل کوي، د مخلوق د لیدلو خطرې، د مخلوق د کتو خطرې، هغه ټولې دروازې بندې کړئ چې په هغې باندې مخلوق لیدل کوي. او هغه دروازه نه بندوي چې د هغې نه زه پروردګار لیدل او کتل کوم. نو آیا تاسو د خلکو ته ووایه چې آیا تاسو تکتونکو خلکو کې د ټولو نه کمزورې زه ښکارېږم؟ ټولو نه کمزورې نه ته زه ښکارېږم؟ ماشوم نه هم بنده حیا کوي. دا اخبارونو کې دا کې تاسو وینئ ماشوم یې وایي قتل کړه، ماشوم یې قتل کړه. مخکې ورځو کې د پېښور کې نیر کې غورځولې وه. نو هغه په څه باندې دغې ماشوم یې ښځه او سړی لکه خپل نږدې هغې په نازیبه حرکت لیدلی و، ناجایز تعلق. نو دا ماشومه بهلو وایي، دا ماشوم یې ختمه کړه، وړه ماشومه. د ماشوم نه سړی یریږي، حیا کوي، خو د الله نه حیا نه کوي. نو د الله نه د حیا ډېر زیات کمې دی. او اصل تقوا هم دغه ده چې بنده د الله نه حیا وکړي. د بنده خلوت او جلوت یو شانتي څنګه چې موږ د خلکو وړاندې ځان د متقي پرهیزګار او با ادب او معزز جوړ کړی، په اصل کې متقي پرهیزګار او معزز خو هغه دی چې تنهایی د ګناهونو نه ځان ساتي.